محمد بارک وسلم وصلی علیه. ډیر دل سوز بیان خو کلک مونږ په سوچ او په فکر سره ورته کینو ان شاء الله ډیر څه به حاصل شي. منهاج العابدین کې دی حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت الله علیه یو شاگرد خواته حاضر شو. هغه شاگرد بیمارو او بیماری کې بیا ورپسې مړ شو، ذوالقدن و. دی ورخواته کېنستلو چې کېنستو یاسین شریف تلاوت شروع کړو. ما عزتمندو چې د تلاوت شروع کړو هغه ورته ویل تلاوت مه کوه. بیا دین بعد د کلمې طیبې تلقین شروع کړو. هغه وی کلمه هم ما راته وایه، زه له دې کلمې نه بیزار یم، دا کلمه زه نه وایم. بس دا ټکی په خوله باندې سړی مړ شو. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت الله علیه چې د خپل شاگرد په دې بد خاتمه باندې خبر شو، غټ محدث ډیر زیات خپه شو. سلوی خورز په کور کې ناسته او جاړي سلوی خورز سلوی خورز په خپل کور کې ناسته او جاړي. سلوی خورز بعد خوب وکتلو، سګوري ما طرف توجه لري. فرشتو جهنم زنجیرونه ورچولې دي او دای په تړلای دي او الټا راکاږي او جهنم ته دننه کړو. حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه د خپل شاگرد نه تاسو کړو ته په دنیا کې زما شاگرد وې، ما نه د سبقونه وې، اخر تا دا ایمان باندې خاتمه ولې ونشوه، تا نه ایمان ولې واخیستلی شو؟ الله اکبر. شاگرد څه ورته وایي؟ واورئ د زړه په ګلدسته کې ځای ورکئ او ځان ته وساتئ. شاگرد وایي قربان ما کې 3 عادتونه وو. یو عادت داو چې ما به 2 کسان په جنگ کول، چغل خوري به مې کوله، 2 به مې په سره ور وستول، بل ما به حسد کولو. حسد چې د چا یو شیز دی ولیدو او په د باندې تا نه لوريږي، د سره ولې دی مونږ سره ولې نشته دی، دې ته حسد وایي. او بل زه یو بیمار او ما یو بیماری و، هغې بیماری دپاره ډاکټر او د طبیب په مشورې سره په کال کې به ما یو د شرابو ګلاس کلو. نو ما عزتمندو قدرمندو 3 بیماریو په وجه سره د فضیل بن عیاض رحمت الله علیه له شاگرد نه ایمان واخیستلی شو. هاي نن زمونږ معاشرې ته وګوره، چغلخوري څوک نه کوي، حسد څوک نه کوي، او مونږ که شراب نسکو خو حرام خو خېټې ته اچو که نه، د حلال و حرامو فرق نه کو. اے زما خوږو اسلامینو، ګناه ډېر زیات نحوست ته، ځان ته ساتئ. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت الله علیه، حضرت سیدنا شیبان رائی رحمت الله علیه سره یو ځای ناستو چې شپه شوه. ټوله شپه حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه په جړا باندې تېره کړه. هغه تپوس وکړو چې قربان تاسو ولې جاړئ؟ وای ما زما بده خاتمه یروي، داسې نه چې ذوالقدن په وخت باندې زما ایمان ما نه واخیستلی شي او زما عمل برباد شي. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی. منیبه تاسو لاړ شئ، دا کولر وایسئ، تاسو لاړ شئ، شیزونه راوړئ. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. وی قربان ولې جاړې؟ وی ما اخیره خاتمه باندې خپه یم، داسې نه چې زما اخیره خاتمه په کفر ونه شي. واورئ نن زمونږ جماعتونه شړ دي، زمونږ بازارونه ډک دي. نن جماعت ته مونځ په ځای باندې خلک شاپینګ سینټرو ته زیات ځي، په شوق زره ځي. سیلاب راځي د الله عذاب دی، خو خلک ورزش شغله کوي. هاي مسلمان ته دومره
فکر نشته دی چې دې له وجې نه خو به چاته تکلیف رسېدلی که نه چې زه په غم کې ورسره شریک شم، زه هم رب ته توبه وباسم. خو نن هم د توبې مسلمان سره ټایم نشته دی. ما عزت مندو دا د الله دوستانو حضرت شیبان رحمت الله علیه سفیان ثوری رحمت الله علیه نه تپوس کوي وی ولې وی د خپلو ګناهونو په وجه سره وی څه ګناهونه وی بس دا ګناهونه چې ایوې ګناه ته هم په سپک نظر سره مه ګوره چې دا ګناه کمه ده. ولې وی ما یو شیخ نه 40 کاله علم حاصل کړو او 80 کاله مسجد حرام شریف هغه خدمت وکړلو، عبادت پې کولو پکې، خو ما وکتلو چې اخ شیخ اخیره خاتمه په کفر باندې وشوه. الله اکبر. د ګناهونو په وجه سره ګناه ته ګناه نه ویلو په وجه سره هاي افسوس نن زما په معاشره څه وشول، نن زما په مسلمان باندې څه وشول. یو طرف ته ګناه کوي، بل طرف ته په ګناه باندې فخر کوي، بل طرف ته په ګناه باندې خندا کوي. یاد وساتئ چې بیا رب قدیر عذاب راځي، بیا وچو سره لامده هم سوځېږي. ما عزت مندو منقول دی چې کله انسان د ذوالقدن وخت شي نو 2 شیطانان، یو د مور په شکل کې یو د پلار په شکل کې، پلار په شکل وال چې وي هغه ښي طرف ته کینی او د مور شکل وال چې وي هغه ګس طرف ته کینی، د سره کینی. پلار ورته وایي بچیا زه تا ته نصیحت کوم، عیسائیت مذهب چې دی هغه حق دی، اسلام نه مخ وګرځوه او عیسائیت مذهب واخله، هغه اختیار کا. بیا دا ګس طرف ته مور په صورت کې چې کوم شیطان ورته ناست وي هغه ورته وایي ای زما خوږه بچیا ما ته په خپله خېټه کې ساتلی، ما تا ته پی درکړی، ما ته په خپلې غېږې کې ګلوبولی، ای زما زویا زه تا ته نصیحت کوم چې ته یهودیت مذهب اختیار کا او یهودیت مذهب له واړو نه اعلی دی او په دې باندې ځان مړ کړه. خوږو خوږو اسلامینو واقعي بے حد تشویشناکه معامله ده چې کله تا او ما ته تبه راشي، په سر مو دردي، په غاښ مو دردي، څوک راشي څه خبر مړه بس مازغه مې مه خوره، په سر مې درد دی، غاښ مې خوږېږي، فیصله کول مونږ ته په دې وخت کې مشکل وي. بیا چې څه وخت تا ذوالقدن وي هغه وخت کې څومره تکلیف وي. واورئ شرح الصدور کې راځي وی کچرته د مرګ دا ترشواله سختواله ایوه قطره واخلې او په دې کل دنیا باندې وشیندې، فرمای دا دومره سخت دی چې دا کل دنیا خلق پتې مړه شي. چې کله یو انسان ته دومره تکلیف هغه به څنګه په اسلام باندې بیا شیطان نه ځان اوري، څنګه به د خپل ایمان ته بچ کوي. عملونه خو مو دغسې دي، عملونه خو مو دغسې دي. حضرت سیدنا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ به فرمایل بار بار خدای مې د قسم وي څوک ته هم په دې خبره باندې مطمئن نه وي چې زه به مرګ په وخت په اسلام باندې باقی پاته شم یا به نشم پاته، په دې خبره باندې تاسو ما مطمئن کېږئ. دا روزانه چې مونږ جنازې کوو دا لازمي نه ده چې مونږ د مسلمان جنازه وکړو پکې ودرېږو، ولې چې مسلمان کور کې مړ شوی و. نه، مسلمان په کور کې پیدا شوی، مسلمان په کور کې مړ شوی، خو چې عمل د مسلمانو نه وي، کردار د مسلمانو نه وي، شریعت حکم دا دی چې جنازه به کوئ ځکه چې مسلمانو په معاشره کې اوسي، خو دا یقینا نه دی چې د به اخره خاتمه په ایمان باندې شوی وي. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت الله علیه فرمای وې د مرګ سختۍ په وخت باندې شیطان خپلو چیلو ته د مړ کیدونکي د ملګرو د یارانو دوستانو په شکل کې تاسو ورځئ او بیا ورته وایئ زما وروره مونږ خو تانه د مرګ ذایقه مخکې وڅکله، مونږ خو تانه مخکې مړه شو، خو ګور یاد وساته یهودیت مذهب حق ته، عیسائیت مذهب حق ته، حالانکه د موسی علیہ السلام دین منسوخ شوی دی. دقه سې دی اعزا و اقربا په شکل کې جماعتو په شکل کې دی حاضریږي تر دې پورې چې دا سړی په ایمان باندې نه بلکې په کفر باندې له دنیا نه خاتمه وشي.
زما خوږو خوږو اسلامي وروڼو الله بے نیازي او د پټ تدبیر نه هر مسلمان ته یره ساتل پکار دی. نه جانې کم یوې ګناه په وجه سره رب کریم په قهر او غضب کې مونږ ګیریږو او مونږ نه ایمان اخیستلی کېږي. دا اوس وګوره دعاګانې کېږي، دعاګانې نه قبلېږي، باران د سویمه ورځ دی وریږي، په کل ملک باندې سیلاب دی، کل ملک چې دی ډوب شو، خلکو قرآن پاکونه پسې روباسل، باران نه ودرېږي. وجه څه دی؟ ما عزت مندو رب مو ناراضه کړی دی، خپل خالق رازق مو ناراضه کړی دی او داسې مو ناراضه کړی دی چې که موږ دعا کوو زموږ دعا ته هم نه ګوري او زموږ دعا هم نه قبلوي او زموږ دا فریادونه هم نه قبلوي. یاد وساتئ ما عزت مندو قدرمندو، آخرت معامله ډېره سخته دی، ډیره سخت دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په ورځ د محشر به، په ورځ د محشر به یو ګټ په شکل کې یو زناور راوستولی شي، وایي به ای خلکو را وګورئ اهل محشر، جنتیان به را وګوري، جهنمیان به را وګوري. جنتیان به ویریږي داسې نه چې مونږه جنت نه بار کړلی شو، جهنمیان به خوشحاله شي، کیدای شي مونږ ته پیغام د بار کېدو ملاو شي، اعلان به وشي اهل محشر اوس واورئ دا ګډ نه دی، دا مرګ دی، مرګ اوس په دا حلال کړلی شي چې حلال شي، اعلان به وشي بس دې نه بعد بچا ته مرګ نه راځي، جنت والو ته جنت مبارک شه او جهنم وال په جهنم کې دې سوځېږي او لغړېږي. یاد وساتئ ما عزت مندو کله چې یو سړی آخره خاتمه په کفر باندې وشي، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي شیطان په لاس کې اور اخیستی وي، لوس وي او د چیلې چې دی هغه هم لوس وي او دغه سړی جنازې مخې ته روان وي او ګډېږي او شیطان وایي په یو باندې خو مې محنت کامیاب شو، رنګ یې راوړو، په نورو به هم زه دقسې کوشش کوم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې دا سړی خلق خخ کی نو جهنم نه یو د اور صندوق راوغښتلی شي، هغه صندوق کې دا مړی کېښودلی شي دا کافر او بیا په هغه پسې سر را بند کړلی شي د اور او بیا د اور ټاله ورته ووهلی شي، بیا دا صندوق اوچت کړلی شي، په یو بل د اور صندوق کې کېښودلی شي، هغه باندې سر بند کړلی شي او د اور ټاله ورته ووهلی شي، بیا دا دواړه صندوقونه اوچت کړلی شي، یو بل د اور په صندوق کې کېښودلی شي او هغه باندې هم د اور سر بند کړلی شي او د اور ټاله ورته ووهلی شي. بس دے مطلب دا دے چې دا سړی به دائما ابدا په دې اور کې لوګړېږي. الامان والحفیظ پایا ہے وہ الطاف و کرم آپ کے در پر، سب عرض و پیاں ختم ہے خاموش کڑا ہے، مرنے کی دعا کرتے ہیں ہم آپ کے در پر آپ کے در پر، آشفت ہے بدر آنکھ ہے نم آپ کے در پر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما عزت مندو قدر مندو شیطان ډیر زمونگا ازلی ابدی دشمن دے. قرآن کے اللہ فرمائی پورز دا محشر با اعلانو شی وامتازوا اليوم ایوہ المجرمون، اے مجرمانو، اے ظالمانو، اے گناہگارانو، نن ورځ جدا شي، بس پخپل مخ پیارانے دوستانے ختم شي، خلق پا جدا شي. اللہ فرمائی وامتازوا اليوم، نن ورځ جدا شي، علم آہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم ما تا تا حکم نو کڑائے اللہ تعبد الشیطان، شیطان تابداری مکوئے، شیطان فرما بردار رکھے گئے ماں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، دے شیطان خستا سن مخ کے ہم دیر شای خلق تباہ و برباد و گرزول، دیر خلق گمراہ کرو. انہو لکم عدو مبین، بے شک دا دستا سخکارا دشمن دے، دا شیطان دستا سخکارا دشمن دے. ما عزت مندو بل مقام باندے اللہ فرمائی اذا السماء فطرت، کلچ آسمان وشل ولیشی، و اذا الکواکب انتصرت، او دا ستوری خپل مینس کی جکڑاو شی او را پریوزی. فرمائی و اذا
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ او سمندرونه وسېزلی شي، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ او قبرونه کلاو کړلی شي. فرمای علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر یو سال لرونکی به وپیژني چې د رستو په دنیا کې څه پرېښول او آخرت ته څه راوړل. الله فرمای یا ایها الانسان، اے انسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، دستا ربنا کم یو شست په دوکه کې غورځولی، کم یو شست په دوکه کې غورځولی. هاي افسوس نن مسلمان جماعت خوند نه ورکوي، د جماعت ناسته خوند نه ورکوي، عبادت خوند نه ورکوي، تلاوت خوند نه ورکوي، ریاضت خوند نه ورکوي. ها که مسلمان ته خوند ورکوي بهر آزاده ګرځېدا خوند ورکوي، که مسلمان ته خوند ورکوي ګنټو په مخ باندې خوب خوند ورکوي، که مسلمان ته خوند ورکوي بس آزادي تیرول جون تیرول خوند ورکوي. نه د موز پته، نه د اودس وخت معلوم، نه د عبادت وخت معلوم، بس د کفارو په شان باندې چې جون تیریږي نه خبره، بس خوړلی اسکلی او بس وخت اړولی. یادو ساتئ ما عزتمندو قدرمندو، دا ډیره غټه خساره دی، ډیره غټه خساره دی. مسلمان ته پکار ده چې له دې خسارې نه ځان وساتي، خپل ځان ویښ کوي. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای اے خلکو تعدی کوئ، زر کوئ، فرمایی زر کوئ، فرمایی زر کوئ، تاسو ته مرګ را روان دی، د ستاسو د عمل سلسله به بند کړلی شي، بس چې څه عمل موی په هغې به تاسو سره حساب وي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کله چې انسان په قبر کې کېښودلی شي، د ده ګس پتون ته راشي حرکت وشي، وایي څوک وایي انا عملوکه، زه د ستا عمل یمه. دی وایي څه شو؟ زما اهل و عیال، زما مال و دولت، زما اهل و عیال څه شو؟ هغه ورته وایي ای انسانه هر څه دې رستو پاته شو، اوس په زه تا سره یم، ما په ذریعې سره به یا ته جنت ته دننه کېږې یا به ته ما په ذریعې سره دوزخ ته دننه کېږې. لږ خو انسانه سوچ وکړه چې ستا زندگی په څه کې روانه دی، ته څومره عبادت کوې، څومره ته ګناهونه کوې، څومره ته غیبتونه کوې، سحر شي ماښام شي ته په څه کې تېروې. راشه واوره حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی رحمت الله علیه فرمایي، حضرت سیدنا ابن سیما رحمت الله علیه یو ځل د خپل نفس محاسبه وکړله، حساب یې ولګولو. څه وایي؟ وایي ای فلانیه د ستا عمر 80 کاله دی، 80 کاله کې دا 12 کاله د ماشومواله وباسه، نو د تا ټوټل څه دی؟ 48 کاله جوړیږي. نو ای د الله بنده په دې کې د تا چې دی څومره 21,000 باندې د ضرب ورکړی دی ته ورځو سره، نو دا ټوټل جوړیږي 21,000 د دس د ژوند ورځې. نو دی وایي ای د الله بنده که تا په ورځ کې یوه ګناه کړې وي نو تر اوسه پورې تا 21,000 ګناهونه کړي دي. او وایي ای ابن سیما داسې ورځ تېره شوې چې تا په زرګونو ګناهونه نه یې پکې کړي. بس دا وینا وه چې په زړه کې د الله خوف راپورته شو، یکا یک بس یک دم له خولې نه چغه راووتله او داسې په فضا کې ورکه شوله چې ما عزتمند روح یې ورپسې ووتلو. لږ دې مونږ خپل ځان ته سوچ وکړو. حضرت سیدنا عتبه غلام رحمت الله علیه یو ځل یو مکان سره تېرېدو، نو دی پر پیدا باندې شو، په بدن باندې خوله راماته شو. خلکو تپوس ته وکړو ولې قربان، ولې مو بدن پر پیدا شو، ولې خوله تر باندې ماته شوه؟ وایي دا اکه زګی دی چې په دې زګي ما نه په ماشومواله کې یوه ګناه شوې وه. نن زما عزتمندو مونږه څه حال دی؟ راشه خپل اسلاف اوره. امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ به د خپل ځان حساب لګولو چې شپه به شوه. احیاء العلوم کې امام غزالی صاحب لیکلی دي، فرمایي شپه به شوه، خپله دوره خپله کوړه به یې راواخیستله او دا خپلې خپې به یې پې باندې وهلې. وی به ای عمر وایا، ای عمر وایا، ای عمر وایا تا نن څه کړي دي؟ الله اکبر. یو ځل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای خلکو د خپلو اعمالو محاسبه وکئ،
که قیامت راغې بیا بس تاسو حساب اخیستلی کیږي، بیا به تاسو نه تپوس کیږي. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اومه کتلو یو باغ کې ولاړ دی، باغ دیوار سره خپل ځان ته وای اے عمر وایا اے عمر خلق تا ته امیر المؤمنین وای او ته الله نه یریږي بطور عاجزی. اے عمر خلق تا ته امیر المؤمنین وای او ته الله نه یریږي، ته د الله خوف نه لرې که ته الله په عذاب کې گرفتار کړي. ما عزت مندو یو غټ عالم او تابعی بزرگ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شپې لاټین اوچت کړلو او هغه باندې لاټین نه چې کوم اور را پورته کېږي هغه لوګي شانته سخت لوګی چې راځي په هغه باندې خپله ګوته ونیسله او چغې ووهله وای اے نفس ته فلانی فلانی شیز ولې په دوکه کې اچولی، اے زما نفسا ته فلانی فلانی شیز ولې په دوکه کې اچولی، تو خود د لالټین دا اور سخت لوګی نشي برداشت کولی، ته به د جهنم اور څنګه برداشت کړي. الله اکبر. زما خوږو اسلامینو دا زمونږ اسلافو، دا زمونږ سلف صالحینو چې دوی څومره د الله خوف لرلو، څومره د الله خوف لرلو، او یو مونږ یو چې بالکل ځان مو بے پروا کړی دی او داسې ژوند تیرو چې گویا کې نه خو به مونږ ته مرګ راځي، نه خو په قبر کې منکر نکیر سوال شته، نه خو د ذوالقدن سختی شته، نه د قبر عذاب شته او نه د قیامت ورځې قایمېدل شته. داسې مونږ ژوند تیرو منو یې خو ژوند مو عمل مو بدل دی. یاد وساتئ چې په پټي کې جوار وکرې جوار پیدا کیږي، چې غنم و بیج خخ کې غنم پیدا کیږي. یاد وساته د تا د عمل نامې چې کوم پټی دی په دې کې ته څه خښوې، لږ په خپل ځان باندې سوچ وکړه. عمر دې تیر شو خو تا منځونو پابندي شروع نه کړه، 15 واړه مونځ ته په جمع سره نشې کولی، تا څنګه زندگی ده؟ ګیره کې سپین ولګېدل، حلال و حرامو تمیز تا لا نه دی کړی، کله بیا کې چې قبر ته ورسېږې پابندۍ سره د سنتو عامل ته لا نه یې جوړ شوی، کله بیا کې چې قبر ته ورسېږې نه ما مسلمان وروره واوره الله رب کریم عذابونو نه یره ساتل پکار دی. دا وګورئ څومره خلق دعاګانې کوي، ختمونه کوي، صدقې کوي، خو رب قدیر چې له موږ نه ناراضه شوی دی، داسې ناراضه شوی دی چې موږ دعاګانې کو زموږ دعاګانې نه قبلوي. ولې؟ دا زموږ د ګناهونو وجه دی. مخکې قومونو کې به چې یوه ګناه راغه نو الله رب کریم به هغه هلاک کړل. نن زموږ په دې معاشره کې غیبت موجود دی، زنا موجوده دی، غلا موجوده دی، رشوت غوندې ګناه موجوده دی، سود شانته ګناه موجوده دی، د خلکو حقونه خوړل دا ګناه موجوده دی. کومه داسې ګناه دی چې زموږ په معاشره کې نشته ده؟ بے حیايي، نوکری لالچ له وجې نه، دنیاوي ښایسته حسن په وجه سره مونږ خپله خور خپله لور څه کوو؟ مونږ لیږو پردیو خلکو ته. کو ایجوکیشن مونږ بالکل سترګې نه پې اخ کوو چې ګوره دا خو ګناه دی، یوه عظیمه ګناه دی چې یوه ښځه پردو سړو تر مخه ځي، هغه سره غږېدا د دې ګناه دی، هغه تر مخه د خپل مخ خیل ګناه دی، هغه تر مخه خپل ویښته خیل ګناه دی. زمونږ په دې معاشره کې هر څه کېږي، مونږ مشرانې ویني، نوجوانانې ویني، خو افسوس دا دی چې چا په سترګو کې حیا نشته دی، چا په زړه کې د الله خوف نشته دی چې دی سوچ وکړي چې یاره دا مونږ کمې خواته روان یو. اے انسانه کله چې ته شپې سملې یو 15 یا 10 منټو دپاره ته په خپل ګریبان ته وګوره او ته لږ سوچ وکړه چې زما 30 سال، زما 25 سال، زما 20 سال، زما 15 سال، زما 60 سال، 50 سال زما عمر تیر شو، زما عمر په څه کې تیر شو، ما څه وکړل، زه څه کوم، ما زندگی څنګه دی، زما زندگی د نیکانو دی، زما زندگی د بدانو خلکو دی، زما زندگی د پرهیزګارو خلکو دی یا زما زندگی د ګناهګارو خلکو دی. نو ما عزتمندو داسې ژوند نه راوتل پکار دی او ځان
وی خول پکار دی الله رب کریم راضی کول پکار دی 2 ورځې ژوند دی یاد ساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپل بچی بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمای اے زما بچی ته په دې خبره تکیه مکوا چې زه د محمد لور یما اے زما بچی ته په خپل ځان باندې عمل لازم کا عمل کوا نیک عمل کوا صحابی تپوس کې قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته بسنګ پته لګی چې زه جنتی یم یا زه دوزخی یم الله محبوب ورته فرمای چاته چې کم عمل آسان شوه دی هغه د سوچو کی کده ته نیکی آسان وي د نیکی خپ خوان سره کوي په شوق سره کوي محبت سره کوي د نیک وی نیکانو سره کینی نیکی د ته خوند ور کوي په جمی کې دا یخوبو باندې او دس خوند ور کوي په اوړي کې دا سخت ګرمۍ روزه خوند ور کوي نو د پوشي زما لار د جنتیانو دی او کده ته نیکی خوند نه ور کوي نیکی په د باندې بوج وي د سستی پکې کوي موس کړه کله نه کړه د مور او پلار نافرمانی کوي ګناه دته آسان وي الله محبوب فرمای ای زما صحابي بیا د دای پوښی چې دای بلې خواته روان دي جهنميانو په لار باندې روان دي نو ما عزت مندو لک سوچ او فکر کول پکار دي الله رب کریم نه دعا دے الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی الله رب کریم دې مونږه آخرت خیسته کی زمونږه دنیا دې خیسته کی رب کریم دې عمل توفیق نصیب کی آمین بجاه نبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم